نن زه د ګرمۍ د وجې نه جومات ته نشم راتللی مونځ لږ اوږد شي ما ته تکلیف وي لیکن د آخرت ګرمي زما نه ير ده چې په هغه سور نور کې دا خلک په یو بل کې داسې ورننوتلی صرف د دوو خپو ځای به تا ته میلاویږي نور ځای هم نشته دی دا نن څو ورځې مخکې تاسو وتل د اختر نه لږ مخکې او د اختر نه څو ورځې وروسته تاسو د ګرمۍ اندازه لګولې وه داسې شدید ګرمي دا په مخکې کلونو کې زموږ د یادو موږ نه ده لیدلې چې داسې ګرمي موږ چېرته نه ولیدلې لیکن د دې ګرمۍ په بدل کې د آخرت ګرمي ډېره سخته ده دې دپاره خو بیا من سوالونو که باران وشي څوک اے سی استعمالوي څوک ایئر کولر استعمالوي څوک پنکې ته کښېني که اے سی نه ډي سی استعمالوي د ډي سی بجلي استعمالوي اسباب شته دی لیکن د قیامت چې کومه ګرمي ده هلته خو یو سبب هم نشته دی هلته و حدیث د مسلم کې راغلی دي تدنى الشمس يوم القيامة حتى تكون منهم كمقدار الميل پورز د قیامت باندې نور بران نږدې شي خلکو ته تر دې پورې چې د یو میل په فاصله باندې وي صحابي وایي ما ته پته نه لګېدلی او راوي وایي ما ته پته نشته دی چې د میل نه مراد څه شی دی دا معروف میل دی معروف میل او کیلومیټر دا مراد دی که نه د میل نه مراد سلایي ده چې کوم خلک پې سترګې تورئ هغه سلایي تی مراد ده دقو نه به نور رانږدې شي او خلک په خولو کې ډوب دی زما نو دا سخته زموږ نه ير ده نن زه د ګرمۍ د وجې نه جومات ته نشم راتللی مونځ لږ اوږد شي ما ته تکلیف وي لیکن د آخرت ګرمي زما نه ير ده چې په هغه سور نور کې دا خلک په یو بل کې داسې ورننوتلی صرف د دوو خپو ځای به تا ته میلاویږي نور ځای هم نشته دی اولین آخرین په یو شړ میدان کې لا ترى فيها عوجا ولا امتا داسې صفا میدان کې به دا خلک ولاړي نه ډېرکۍ شته دی نه کوږوالی شته دی نه او پای کې چېرته ونی سوری پکې نشته دی نور راښکته شوی دی او د رب العالمین مخې ته به دا خلک ولاړي او بیا په سر باندې څه ټوپۍ هم نشته دی په بدن باندې کپړه هم نشته دی لاندې په خپو کې پیزار هم نشته دی دا سخته زموږ نه یرته زما وروڼو که دا سخته موږ ته یاد وی قسما بالله که زموږ معاشره زموږ د لاسه چېرته خرابه شوې زموږ معاشره به ټیک وې موږ به چېرته حسد کې نه راتلې بغض کې به نه راتلې تکبر کې به نه راتللی خو که چېرته د آخرت دا سخته موږ ته یاده وې دې وجې نه نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلي لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا که تاسو پوهېدلی په هغه سخته چې کوم ما ته معلومه ده تاسو به ډېر ژړلي وې لږ به م خندلي وې تاسو به یو میدان ته راوتلي وې ډېرې چغې به م الله ته ویلې وې غوالې وې او تاسو به چېرته د خپلو بیبیانو نه هم خوندونه نه وې اخیستلي او که تاسو ته پته وې زما وروڼو دا سختې زموږ نه هېر دي عمر بن الخطاب رضی الله عنه یو پیر ابی ابن کعب ته وایي خوفنا یا ابی ای ابی موږ لږ ویروه د قیامت نه ابی ابن کعب ته وایي امیر المؤمنین داسې یو مرحله را روانه ده چې پوری صراط باندې کله خلک پوری وځي په دغه ټیم کې به وایي که ته دا وې که ستا سره د اویاو پیغمبرانو عمره عمل درسئ که نه ام به ته دا خیال وکړې چې نن زه بچ کېدو واله نه یم د اویاو پیغمبرانو عمره عمل دا خبرې زموږ نه هېر دي زما وروڼو